د منګای خلاف نه احتجاج شو، نه جلسه شو، نه جلوس شو، نه درنې ووتلې. خو کله چې کرسۍ ته خطر راشي نو بیا جلسې جلوسونه درنې چې دي دا شروع شي. د سیټ به تاسو دا کس نه د دې وس چې د احتجاج او جلسې جلوسونه چې دي دا به د شروع کوي. نو اوس اعلان کړی د سپریم کورټ مخې ته چې دی موږ به احتجاج کوو چې عمران خان ولې آزاد کړی دی. که په تیر شوي حکومت کې وګورئ نو د ده سره د غریب ډېر زیات فکر و. خو اوس په دې حکومت کې چې دی د ده سره د غریب فکر نشته. ولې چې د خپل مفاد چې دی د کرسۍ میلاو شو نو د سره اوس د غریب فکر چې دی هغه نشته. په تیر شوي حکومت کې د سره کرسۍ نه نو چې 15 روپۍ به پیټرول ګران شو نو د به چغې والې او احتجاجونه به یې کولې، درنې به یې کولې، مارچونه به یې کول. بیا په هغه مارچونه او بدې هر سره کې چې دی هغه حکومت ختم کړو. په هغې کې به 1400 روپۍ تروړه وه نو هغه ګرانه وه. دغه شان د پیټرول چې دی په 1.5 ډالر هم په دغه شانتې ریټ کوو نو هغه ګرانې وه. خو په دې کې چې دی یو په درې باندې هر سره ګران شو هغه ګرانې نه ده. د هغې خلاف دی راونوتو، د هغې خلاف د احتجاج ونکو. داسې قسمه قسم مسلې چې دي په دې حکومت کې راغلي خو د هغې خلاف چې دی هغه اواز نه دی اوچت کړی. د ماکي شوي د هغې خلاف نه دی راوتلی، نور داسې ډېر کارونه شوي د هغې خلاف نه دی راوتلی. خو چې کله ورته اوس د کرسۍ خطره میلاو شوه چې کرسۍ مې په ختمېدو ده نو دی اوس احتجاجونه او درنې چې دي دا د شروع کړې. اوس یې سپریم کورټ مخې ته چې دی هغې ته به درنه غورځو او د عمران خان خلاف. په دې حکومت کې چې دی خالي د دې دغه کار و چې په عمران خان باندې دې کیسونه جوړ او عمران خان لاړ او عمران خان راغی او په هغې کې ته معیشت چې دی هغه د یوې ورځ نه بلې ورځې چې دی ښه خرابېدلو. نامنګایي چې دا ښه سیوه شوه او د عمران خان نه چې دی خلک د منګایي په وجه باندې خلاف وو او د دې ملګرتیا یې کوله. خو دې چې دی د هغه نه سیوا منګایي کړه نو د عمران خان زور چې دی هغه د دې نه سیوا شو. نو یو څو ورځې مخکې چې عمران خان ونیولو خلک چې دی د هغې خلاف راووتلو. عمران خان چې دی په 2 ورځو کې دننه دننه چې دی د جیل نه راویستلو. سپریم کورټ چې دی هغه فیصله خپله بدله کړه او عمران خان چې دی هغه یې واپسې راویستلو. نو دوی اوس د هغې خلاف چې دی احتجاج کوي چې عمران خان چې دی دا فیصله چې دی غلطه شوې ده. دغه شانتې د شپې په 12 بجې چې د هغه حکومت ختمېدلو هغه فیصله صحیح وه. خو اوس دا فیصله چې د غلطه ده. که دا فیصله نه وی شوی نو ملک چې دی هغه به له دې نه نور هم وران شو. خو په دې کې چې دی موږ غریب عوامو ته هم ګناه دی ځکه چې موږ د خپل حق دپاره نه راوځو، د دې سیاستدانانو دپاره راوځو. اوس سبا بله ورځ ګوره د ده سره به هم دنیا شی کسان نه وتلي. دغه شانتې که عمران خان نه وځي هم دنیا شی کسان نه وتلي. خو د خپل حق دپاره نه راوځو، د مهنګایي دپاره نه راوځو او دا مداریان چې دي دا موږ دغه شانتې چې دی دا لوبئ.